الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي ام اتخذ آیا دیني سلی بنا مما د هغه سنه یخلق چې پیدا کړي دغه الله رب العزت بنات ای دیني سلی دی الله رب العزت لرا مما د هغه سنه یخلق چې هغه پیدا کړي دي یا هغه پیدا کوي بنات لوریانې واسفاکم او حال داری چې انتخابم کړي د ځان دپاره منتخب کړیم دي د ځان دپاره غوره کړیم دي د ځان دپاره بالبنین نارینهو لره هلکانو لره و اذا بشر او په هغه وخت کې چې زیری ورکړي شي احدهم یو بنده د دوی ته بما په هغه خبر باندې ضربه چې دی بیانوي للرحمن الله رب العزت لرا رحمان ذات لرا مثلا فصفت کی یا مثلا هم جنس زول وجهه نو اگرزی مخ دغه بنده مسودن تکتور وهو کظیم او دی دغم نه ډکش او دی دغم نه ډکش دی دغم او د غصې نه ډکش. الله رب العزت فرمای ام اتخذ آیا دینی سلی دی الله رب العزت لره مما د هغه سنه یخلق چې هغه پیدا کوي. نو دی به وی د مشرکانو د مکې معظمې د عربو دی به وی چې الملائکة بنات الله فرشتي چې دي دا د الله رب العزت لوریانې دي نعوذ بالله من ذلک. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت فرمایي یعنی حدیث قدسی دی الله رب العزت فرمایي چې دا بنده ما ته کنځلې کوي او دا مناسب نه دی دی بنده لره بني آدم لره چې دی ما ته کنځلې وکړي. نو کنځلې د بنده وایي څه دي چې دی الله رب العزت لره ولد او والد ثابتوي. نو د الله رب العزت خو اسم نشته نه لور شته نه د چا نه پیدا دی نه د ده نه څوک پیدا دی اولاد هم نشته د ده برابر هم څوک نشته. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله وی ام اتخذ آیا دینی سلی دی مما د هغه سنه یخلق چې پیدا کوي دغه الله رب العزت بنات لوریانې و اسفاکم او حال دار چې غوره کړي مو دي د ځان دپاره او تاسو منتخب کړي دي د ځان دپاره انتخاب هم د ځان کړي دي بالبنین په بچو سره. نو کم سیسته چې تاسو سپک ګورئ لوریانو ته به سپک کتل دا د عربو په معاشره کې او زمونږ په پښتنو کې هم دا امر شته د چا چې لور پیدا شي هغه مبارکي چې ورکړي خفه کېږي پې ولې پې خفه کېږي د ابوجهل اولاد د څه خبر ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان چې د هغه د لور مبارکې نه چلیدلی او تر قیامته به چلیږي. رزق ته ورکوي کو الله ورکوي. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله رب العزت فرمایي چې دا بیا مونږ ولا باندې کتلې دی لاس په خو بخوځي کنه نو لاس په ته دا لاس په کې دا قوت سوکه چې زبر ته بیا دا ویم چې لاس په بخوځي خو په لاس په کې به دا قوت سوکه چې نو غم بیا الله رب العزت بچ. الله وی نشته دی هیڅ یو زنده سر مگر دی لره رزق څوک ورکوي الله. خلا لږ لږ وایه لږ د الله نوم په مینه باندې وایه څوک وله رزق ورکوي الله رب العزت وله رزق ورکوي. ته په ایمان وایې زموږ په دې معاشره کې دا سپي ګرځي را ګرځي که نه دی له څوک رزق ورکوي داسې دا کوتري دي د هغې هغه واړه واړه دا پیشوګان ګرځي دا کاروبار کوي د دې چې دی نو د څه شي میلونه یې چلیږي څه چلیږي رزق څوک ورکوي الله رب العزت رزق ورکوي.
الله دې توفیق راکړي د حلال. خبره داسې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقر. الله وی د دې په زم ز پوهېږم چې دا پیشو بنن دغلته پاتې کېږي، سبا به د جومات کې پاتې کېږي، بل ورځ به هلته په کوټه پاتې کېږي، د هغې هم راته پته ده. موږ څه موږ هم په تندي باندې ګونج راشي. دا داسې خبرې بعضې راشي زنانه پرېږدي د دې وجې وایي ستا لوریانې کېږي. دا د هغه جاهلیت خلک وایي دا وایي جاهل ورته ووایي بیا چې دی هغه بد ګڼي. دا د اجهل الجاهلین دی. الله فرمایي ام اتخذ آیا دی نیسلی دی مما د هغه څه نه یخلقو ای نیسلی دی اله لره هغه څه چې پیدا کوي هغه بنات لوریان. نو بنا الله رب العزت لره چې کوم څیز ته سپک ګوري هغې خدای له کتلی دی. د الله یو مثال ورکړي د دې عقل راویښوي چې راویښ شي دا څه به وده به دا څه خوبونه کوي. نو هلکه ولې وایي دا لور دا یې څه نه ځي. تاسو ته پته ده دا اوس نن سبا چې مسلمانانو کومه جوړه کړې ده دې خوا توجه ساتئ. خبر خوانه وایي څه به وي وایي دغه دا لوریانې به بیا خوري څه او دا به بیا بل ته ودېږي. دا د هغې دپاره لوی شرم. اوس یې پښتانه څه کوي په کور یې کښېني چې ځمکه ورپسې لړه نه شي. دا مسلمانان یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. دیم وی لگا وی بندے که وی بیا بسخ وی بل څه کار دې شته که نه هغه ځان له حساب کتاب دی. الله دې معافي وکړي. خبره داسې ده الله رب العزت چې دا بنده پیدا کو د ده رزق یې ډېر مخکې لیکلی لږ نه ډېر مخکې لیکلی. بس په خدای یقین وکړي موږ سره یو ملګری او ډېر مالدار و لږ نه ډېر برابر هغه به چغې والې پلار دې تر دې پورې اخره کې ویلو دی قرآن ته ناست دی وایي زه درنه خپله حصه هم نه غواړم ما علم ته پرېږده. پلار به ورته خورې بس اخره دې پورې ورته راغلی وایي زه درنه خپله حصه هم نه غواړم هغه ورته خورې بس وایي چې هغه درله لګیا لیدلي ته په خدای یو بنده دی. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي. هغه وایي چې زه عالم او طالب ووینم وایي چې عالم او طالب ووینم وایي زما پلار ته چې دی د زړه نه خیرې خېږي. وایي زما پلار ته زما د زړه نه خیرې خېږي حالانکې ښه مالدار دی ښه برابر وایي پلار ته مې د زړه نه خیرې خېږي. ولې موږ هم خپل د دین نه لرې ساتو. نو څوک خو د سره رانږدې کوو نه او چې د چا هغه رانږدې نو دا کوشش کوو چې دا لرې کړو په څه طریقه باندې. دغلته یو شاعر اوس وفات شوی الله دې ورته بښنه وکړي بچو ته به وایي جومات ته مانځله مه ځئ وایي ځکه چې بیا به مولیان خپل کړي. الله دې معافي وکړي. نو خبره داسې ده موږ څه کوو د یو کس دا سوچ نه کوي یو دا نه وایي خدای شته که دا فکر کوو چې یاره دا بچی خو دا ټیک ته دله زه دا بندوبست کوم د یونیورسټۍ د سکول د کالج د کاروبار یا د ده دپاره زه د زمیندارۍ بندوبست کوم خو دې خوا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی. یو کس ته پلار وراثت وانخلي خلک ورته دله او بزدله بې غیرته وایي او دې خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت زه په دې بچي باندې نه زده کوم نو څه د کمې پایې مسلمان شو. یعنی موږ دا 25 سپارې وي یو مسلمان دی په زړه کې دا وایي مشران چې چاګیري سپینې دي دکه شان چې د چا اولاد دی یا کشران دي دا سوچي چې کم از کم اوسه پورې مې په زړه کې دا سوچ قدرې راغلی دی د مشر دا سوچ چې بهی زه به خپله هم کوشش کوم خو زه د کشر خو مې اوس وخت چې په ده به زه دین زده کوم او په دین باندې به چې دی اخته کوم دا سوچ. نو داسې سوچ نه هغه موږ چې کوم سوچونه چې بهی دا مازدیګر نه پس هم ځکه ګیر کړی دی چې دی راته بیا روانېږي نه خو اوزګار دی چې اوزګار وایي د یو ته مې نننۍ خبره یو له مې ویل که منځله نه راځي سوی مونځ خو کوه د ماسخوتن مسلمان بیا کار څه کوي بیا خو ناسي هلته ما ته وایي وره یو 3 میچه پاتې چې دا وشي بیا به درځه دا زموږ ایمان او 3 میچه پاتې دا زموږ ایمان دی چې هغه میچ ته نه ټینګېږي نو دغه ایمان به د پولیس ورات ته څه ټینګ شي داسې په اسانۍ د بجلۍ د پړک په شان مې پرې بوځه داسې بجلۍ پړک په شان به لاندې ویښ ته ځې چې یاد به وساتي دا خبرې دي یو 3 میچه پاتې دا زموږ ایمان ته نن تپوس وکړه د یو
مسلمان بنده نه ورته دا شی راته وایي درته وایي دا ووایه دا راشه لمانځه کې راته لږ فرایض ووایه نو موږ چې کوم په پاټلې روان یو ماشوم ته په خدای کې نو زموږ دا کشران لګي قرآن زده کوي که نه چې دا ماشوم ولې نه راغټېږي د سارې مونځ بس هغه فطرتي راځي چونکې مانځه له راځي سبق له نو هغه فطرتي هغه د سارې مونځ کوي خو هغه ماشوم له موږ تربیت په خپله خراب کړو هغه مونځ بیا د سارې پرېږدي نور مونځونه پرېږدي هر څه پرېږدي حتی چې هغه زناکار جوړ شي حتی چې هغه شرابي جوړ شي حتی چې هغه چرسي او پوډري جوړ شي چې ته ترې خبرېږي نو بیا به د ورختېږي ولې الله دې معافي وکړي نو چې کوم په دین لګیا مثال په طور ترجمه کوو د خدای شکر دې پیدا کړو د چا بچي نو هغه نور هم کوشش وکړه چې دا دین ته ورشي چې د چا نه دي په ځان دې هم کوشش وکړو په هغې دې هم چې بھائی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین نه د دې هم څه لږ په زړه کې دا و چې بھائی څه به کوم قبر له خو ورتلې چېرته غسلخانه خو نه ده چې دننه ورځو راوځتې لږ خو قرآن ته ناست د دین په ما چې دومره په تړپ هم د انسان په زړه کې دومره ایمان هم را نه شي چې زه به ځان سره څه کوم او راپسې دا بچي دې ده سره څه کوم دی دینداره جوړوم دین طرف ته راولم او که د دین نه اړوم دومره تړپ نو دا خو بیا د مشرکانو زمونږ خبره کې څه فرق پاتې شو چې زه ویم چې دی به څه خوري هغې مې وي دی به څه خوري دی به چې دی سبا چې دی نو دا خو لور ده دا به خوراک څنګه کوي بس جمدی به یې ښخه کړه به بیا خو ورسره دغه کار کوه الله دې معافي وکړي داسې نه دي پکار لږ د ایمان ته سوچ ګوره ما لوی رسول الله رب العزت چې انسان له ایمان ورکوي د دین دولت ورکوي علم ورکوي تقوا ورکوي د مونځ توفیق ورکوي د ترجمې توفیق ورکوي نو دا بغیر د سببه ورکوي دا ګوره موږ ایمان نه دی غوښتی الله را نصیب کړی الحمدلله خو دا ایمان چې درنالي نو دا د یو سبب د وجې علي چې دې ته ته کله سپک وګورې دین ته سپک وګورې علم ته سپک وګورې تقوا ته سپک وګورې دیندارۍ ته مونځ ته سپک وګورې نو خدای پاک دا دولت بیا انسان نه وایي دا مرتد پسې جوړ شي خو پیسو ته درانه وګوري یا ښځې ته درانه وګوري هغې خوښه شي چېرته مال خوښ شي بنګلې خوښه شي او اسلام ته سپک وګوري نو دا یې سبب شي خدای ته ایمان والي کیسې ختمه شي الله هم دې وساتي نو لږ خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ د خدای په کور کې ناست یو چې لږ دا سوچ وکړو ځان سره چې بھائی کوم څه کم از کم دونه خو سوچ وکړو چې ما د دې بچي نه اوسه پورې فرایض قدرې اورولې اوسه پورې ما چې یاره بھائی دې په پاټلۍ سیده روان دی دینداره دی دین مونځ کوي صحیح ده ما یې دا غم کړی چې ړوان دی ورله څه غم کول پکار ترجمه د دین سبق څنګه چې د اخوا زه غم کوم 10 زره 20 زره 2 لکه 3 لکه 15 لکه دومره پې لګو دلته پې یو د نسوارو برابر هم پې پیسې نه لګو هغه پرېږده غم یې نه کوو دا سره سوچ یې نه کوو د ځان نه کوو بس خبرې دي ما اوس وکړې ما دم تېرې او ستاسو نه هم تېرې بس کیسه الله دې و اذا بشر نو الله رب العزت د بار هغه سیس خوخی چې کوم سپک غني نو عالم ته وی الګوي د ازوی به د عالم جوړه ښا وی دا ډېر خپل بس قابل دی عالم ته جوړ کا خپل سپک غني خپل بچي ورته نه راولي هغه ته وی زمونږ د مېره والا عالم د پیښور کې الته مدرس هم د ترمذی شریف پڑھاوي الله ته ډېر کار علي الله دې نورم توفیق ورکي بچي ابوته وی ترجمه مې کوله چاره لوي چې د ازوی د ډېر خدای دنه بچي دی ایمار دي چې عالم ته جوړ نه دا بل ته جوړم راځي چې ولې ماته چې تا خپل نه ولې نه جوړه صرف نو بنات مما د هغه سنه یخلقو چې دی الله رب العزت پیدا کړی دي نو بنات نوریا او موږ دې بیا بلا جوابات هم ذهن کې دا چل دا هغه چل بنا کیسې مولا جوړې کړی نستغه وشوي نن سپور ما ستغه وي ما سپوري وي ما چې د دین خلاف خو مې نه ویل قرآن مې درته ویل که یو خبره دې راته پکې ثابته کړه چې دا د قرآن خلاف ته بیا سوچ پې لګو که د قرآن ته وګورئ دین ته وګورئ لږ سوچ پې وکړه کومه معاشره په خدای رس ته رزه خلک ارتداد ته ځي دا د هغه خلکو کلام نه دی کتلی د هغه خلکو کتابونه دې نه دي کتلی چې د چا په حالاتو نظر دی او په حدیثو کې مقابله دي د دین لږ خدای ته وګورئ لږ د دین هم سوچ پکار دی الله یې توفیق راکړي قسم په خدای رس ته رزه لري رس او دا نه ده کله چې اسلام ختمیږي دا د حدیثو نشانې د اخرون داسې به एकदम چې
دا خلک چې کافران کیږي او एकदम په درې ډلو تقسیمیږي داسې نه تقسیمیږي چې بس ټول یو به دجال پسې روان شي او بل به بل خوا بل د هغې نه مخکې به تقسیم یو الله رب العزت په خپله وایي چې اول به په دې باندې دومره سخت امتحانات راولم چې د یومۍ وایي په دې کې به تمیز وشي د خبیث او د پاک، په دې کې به تمیز وشي د مسلمان او د کافر، بیا به پې دغه نور راځي نو هغې کې به بیا په هغه کره کې چې دی بیا خوا دې خوا جوړي. الله یې توفیق راکړي. نو کوشش دا پکار دی ښه د دین دپاره دکه شان الله رب العزت دی دا په دواړه جهانه په دواړه کاره کې موږ کامیاب راولي، خو موږ په یو کار کې ښه سوچ وکړي، ښه پوهېږه پې سوچ ته بیا جد نشته، په یو کار کې موږ قصدن ځان پیل راولو، د دین په کار کې موږ قصدن شا کړی ده، لکه چې دین دې خوا دی موږ ورته دې خوا شا کړی، دې ته هم شا کړی دا خوا مخ کړی، چې دین دې خوا شي موږ ورته شا کړو داسې ځو، که دې خوا مدرسې دې خوا کالج یونیورسټي، نو که موږ ته په منځ باندې کار جوړېږي چې دا موشي دا موشي نو موږ دې ته مکمل شا کړو، دې له ترجیح ورکړو، که دې خوا چې دې د دنیا پیسې کاروباري زمینداري نو موږ دا یو ته مخ کړو او دا بل له چې دې لته ورکړو، قصدن موږ داسې کړو. وَإِذَا بُشِّرَ نو بنات و اسباکم او تاسو څه کوئ؟ الله رب العزت فرمایي الله لره دغه لوریانې وګرځئ او ځان دپاره انتخاب وکړئ په بچو سره. وَإِذَا بُشِّرَ او حالان کې داسې نه دي پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دوو لوریانو پرورش وکړو دا بالغ شوي د حدیث مفهوم دی او بیا دغه لوریانې چې دی دا واده شوي نو دغه دوه لوریانې به سبب د دې ګرځي چې دی به جهنم ته نه پرېږدي، دی به جهنم ته نه پرېږدي. ورته سپک بیا چا ډېر یاد لا شکر وباسي. سبا دا نه د رحمت دی د الله رب العزت. که زناور پیدا شوي تا منع کولی شوه دننه پرېږده د الله په اختیار کې، ستا په اختیار کې څه په دې شکر وباسه چې الله انسان پیدا کړ. ورنه زمونږ ګناهونه د څه دي؟ کومه ګناه نه کوو، کومه او د ځان نه به یې شروع کړو چې زه لګیا یم زه کومه نه کوم، کم بنده کومه ګناه نه کوم. وَإِذَا بُشِّرَ او هر کله چې زیر ورکړي شي احدهم یو د دوی ته بما په هغه څه باندې ضربا چې بیانوي للرحمن رحمان ته چې دی له خوشخبري ورکړي چې هلکه خوشخبري مبارک شه، ولې لور دې پیدا شوه او خدای له خو لور ثابتوي چې دا خوشخبري ورکړي مثلا په صفت کې یا همجنسه چې ستا تا چې کوم یادو خدای له نو او مکه شان پیدا شو. ظل وجهه نو ګرځي مخ د مسودن تکتور وهو کظیم او دی له غم نه او دا سنه د غصې نه ډک شي. او من ینشأ الله رب العزت فرمایي آیا هغه کس آیا هغه چې وپاللی شي هغه فی الحلیت په کالو کې هغه چې د هغې دې نسبت کوي الله ته د هغه څه چې هغه پاللی شي او تربیت یې کېږي په کالو کې وهو فی الخصام او حال دا دی چې دغه په جګړه کې غیر مبین غیر واضح دی، دغه په جګړه کې غیر واضح ده. نو مفسرین ته لاندې لیکي آیات نه پته لګي مفسرین ته حاجت هم نشته خو مفسرینو پې تشریح کړی. او من ینشأ الله رب العزت فرمایي دا هغه چې تربیت یې په کالو کې وشي. نو کالي د زنانه دپاره ګناه نه ده خو ذوق دی کمزوري ده. وایي پوزه کې به شی راځوړندوم او غوږونو کې به راځوړندوم غاړې ته به راځوړندوم. نو الله وایي چې د هغه تربیت یې په کالو کې وشي خالده ده په جګړه کې غیر واضحه یو معنا بل غیر دا غیر غالبه وي، غالبه د سره وینه په جګړه کې ځکه هغه په ناز او ادا باندې رالوی شي هغه پټه رالوی شي او هغه چې دی په رنګینو باندې ډېر مینی. نو چې دا کم کس ډېر په ویښتو کې مختلفې لوبې یا نن سبا په ګیره کې پکې لوبې کوي یا چې دی په جامو کې مختلفې لوبې. نو الله رب العزت فرمایي چې دغه لوبې مو به ډېرې کوي نو دا د ضعف دی کمزوري ده دا غالب نه په میدان کې دا کمزوري دا کالی کې نو دا بیا په جینکو شمال تا پیاسې ډزې کړي دي بیا دا هم کلور دای سره حساب الله میک اپ پکې کوي نن سبا دا بیا لکې سره څوک مخ پکې دومره سور کی څوک پکې تور کی څوک اسټ او خپوته چې ته ګوره ته به چې دا هم کار غلي پته نه لګي سلو بشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعنت په هغه بنده باندې په هغه هلک باندې چې د جنکو مشابهت اختیاري او په هغه جنې باندې لعنت چې د سړو مشابهت اختیاري. الله هم دې وساتي. نو څنګه به رحمت راځي چې کور کې د لعنت اوسېږي. الله هم دې وساتي.
او من ينشأ آیا هغه چې د هغې تربیت وشي په الحلیت په کالو کې نشو ما یوشي د هغې وفاللی شي په کالو کې وهو فی الخصام او حال دا دی چې دا په جګړه کې په دلیل کې په دلایلو کې غیر مبین نه وي غالبه غیر غالبه وي یعنې غالبه نه وي غیر واضحه وي وجعلوا الملائکة نو معلومه دا شوه چې دغه کالي وغیره ګوره مخکې کتابونه زړه فقه چې وګورې یا خو نن سبا د زمانې سره کتابونه برابرېږي زړه فقه چې ته وګورې نو هغې کې به تا ته وایي چې بهی ونې مې تولې کالې دي د دې نه به دونه سره کټ کړي د سپینو نه به دونه کټ کړي دونه اخره کې به دا نصاب ولې دا هغه مثال د رنګ دی دا مثال پته و تا سر 14 تولې کالې دی 14 لاکې والا نو چې دا 14 لاک روپۍ په دې کلي کې ګرځي نو دا یو قسم پکې کیسه هغه غیر شعوري ته ور هغه ته پیدا رسي بل تم غیر شعوري پیدا رسي بل تم رسي کومه خاریه کې چې کاروبار ډېر وي آبادي ډېر وي یې کې پیسې ډېر ګرځي نو غربت پکې کم وي نو چې دغه کالی دا استعمالیږي خلکو ته پیدا رسي او دا چې په ځای پروت دی نو بس دې غوږونو کې دي دا دونه والې نه دې ځای خپو پورې وکړه نو څه پیدا نشته الله رب العزت دا ځکه په زکات مقرر کړ چې دغه بنده دا وچلې وجعلوا الملائکة او دی ګرځولي دي فرشتو لره الذین هم عباد الرحمن چې دا بندگان د الله دي اناسا سو زنانا وې دا فرشتي چې دا د خدای لوریانې دي دا دي ګرځولي دي اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر په پیدایش ته دغه فرشتو کې ستكتب شهادتهم نو بس وبلیکو لیکو د دې دا گواہی د دې چې کوم خبره کړې دا گواہی ول لیکو ها ويسالون او حالدار چې او سوال وکول شي د دیونه په فرشتو کې دا خبره یاد وساته چې هغه کې نارینه او زنانه نه هغه کې د سره د شهوت ماده نشته هغه ته دا نسبت د سره هیڅ شی پکې دا نشته نارینه او زنانه کیسه پکې نشته وقالو او وایدی لو شاء الرحمن کو چرته خوخه د الله وینو دا رد په تقدیر باندې سهارا اخلي دي ها مونږ مو وایو کنه چې دا چلو شو دا بيدا مړه بس ته د چخته سوکړه بس د خدای خوخه ده نه الکه بچی د عالم جوړ کا الکه دنیا به زکه دینم په زده کا مړه بس د خدای خوخه ده د خدای پاک تقسیم دي نو ته عالم پیدا کړو دي تبلیغ د خدای پاک د اسمان سرټیفیکیټ را لګو چې ماما جی بچی لزی او ته باندې دا څه خبره یا بچی دې نو زیلم کوم ته باندې کې یا ستا بچی به ګیره خري او زه به پرېدم دا خدای اسمان نه را لېږلو نه دا زمو ستا په لاس کې الله د اختیار درکړی نو دی به هم داسې غلطه دا کومه خبره چې هو به خدای انسانان کوي قرآن د زمانې سر لګوه دا به هم دکه مشرکان و رامیانو کوله هغې به وي که چېرته د خدای خوښه نه وي زمونږ دا شرک خوښ نه وي نو موږ به یې منع کړی وی که هغه سر خو اختیار دی لاس به راله منع کړي دا به وکړي نو الله رب العزت ورته دا جواب کوي وقالو ایدی لو شاء الرحمن کو چرته خوخه د الله رب العزت وي ما عبدناهم نو موږ به بندګي نه وکړي دغه د باطل خدایانو نو الله وي ما لهم نشته دی لرا بذالک په دې باندې من علم سهجت په دې ورته سهجت نشته ها ان هم ندی دی الا یخرسون مگر پرزي خبري جوړون کی دا خو پرزي خبري جوړي د ځان نه بس اٹکل کوون کی دی الله رب العزت په سمجھ را نصیب